او په هغه ځای کې د باجوړې جنسۍ یو پوره من بچې او پوره من کس دا محفوظ نه دی محترمو. نو بیا دغه خلک د حکومت کولو لایق دي، دا مستحق دي محترمو. زمونږ او ستاسو همدغه مطالبه ده چې دغه حکومت به د دې قاتلان ګرفتاروي محترمو. چا چې دا کار کړی د هغې قاتلان به ګرفتاروي. دې کې به موږ او تاسو ټول شریک یو، په دې کې به زموږ سره تعاون کوئ که نه دی کوئ. دغه احتجاج کې به تاسو زموږ سره په دې کې هم کلک ودرېږئ. او دویمه مطالبه به دا حکرمو چې دغه حکومت ته به دا مطالبه کوو که تاسو دا قاتل نه ګرفتاروئ نو بیا تاسو د حکومت کولو لایق او مستحق هم نه وئ، بیا به د هغې نه د استعفا مطالبه کوو که نه به کوو. چېرې حکومت دا خپل سټوډنټ ته په خپله تعلیمي اداره کې چا ته امن نشي ورکولی، امن به بیا دا خلک د چا نه غواړي محترمو. امن به څوک قایموي؟ دغه خلک تاسو واورئ محترمو، هېرېږو به هم نه. خلک دا وایي دا ټول حکومت که مرکزي حکومت دی او که صوبایي حکومتونه دي چې قبایلو خلکو ته منګه د ټوپک په ځای باندې هغې ته کتاب په لاس کې ورکول غواړو. نن هغه کتاب یې چې په لاس کې اخیستی محترمو، د هغه نه یې کتاب واخیسته او د هغې نه یې په کتاب باندې پرېښوله او شهید یې کړه محترمو. امن به چېرته ګورو؟ دا امن دی، دا به د مینه محترمو، دا دهشتګردي ده. موږ د دې مخالف یو. نن که به مدرسه کې څوک وي، که به سکول په یونیورسټیو کې، موږ هغه ټول دا د دې پښتنو بچي دي، دا د دې پښتنو اولاد دی. موږ په ټولو باندې خفه یو محترمو. دغه باره کې به موږ او تاسو چې کوم دی یو پوره من احتجاج کوو چې کله تاسو ته موږ اطلاع وکړه زر تر زره 2-3 ورځې کې به موږ انشاءالله احتجاج کوو. تاسو ټول به په هغې کې زموږ سره شریکېږئ. زما محترمو دغه غمزده کورنۍ ده، د هغې ټولو سره موږ په دې غم کې شریک یو او د دغه کار ډېر زیات او په سخته طریقې سره مذمت هم کوو. زموږ مشر مولانا محمد لایق صاحب راغلی دی، او به صرف یو 2 خبرې وکړي او بیا جنازه به هم راوځي. او دغه څومره خلک چې د دې خلکو سره په دې غم کې شریک دی، الله تعالی دې هغې له اجر عظیم ورکړي او د دغه دایونه چې کوم ده دا دې الله رب العالمین قبول کړي. الله تعالی دې ورته خپل قرب جوار کړي، په جنت الفردوس کې الله رب العالمین ځای ورکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترمو د ټولو مېلمنو ډېر زیات مشکور یم. د هرې طبقې بېل نوم اخلم، محمد ولی دي، زما وروڼه عزیزان د لرې لرې ځایونو نه راغلي دي، ډاکټران دي، پروفیسران دي، استادان دي او دغه شان د نورو محکمو سره تعلق لرونکي خاص کر میډیا والا چې دې وطن ته څوک ډېر کم داسې راځي. د دې ډېر زیات شکریا ادا کوو چې زموږ د خاورې ته رال او د یو سټوډنټ او د یو بچي په غم کې د ځان شریک کړو. نو زه د دې بار بار شکریا ادا کوم. موږ کمزور یو، موږ به دونه د هر چا ځای ته رسېدل، هر چا سره میلاوېدل، د هر چا په مړي کې شرکت کول، دا به زموږ نه وي شوي. زه چې دا دونه مخلوق اورم او وینم نو زما دا خوشحاله شي. اگر چې ډېر لوی غم دی، ځکه چې که په کاله کې بني ادم بیمار شي، خلک یې هسپتال نه بوځي، بیا ورو ورو پرې پیسې لګوي، نو بیا وفات شي. نو لکه او داسې اچانک چې دا غم په سړي راشي نو ناقابل برداشت شي. خو چې تاسو دومره موږ له راغلي